د مردان یو هلکو په بورډ کې پوزیشن اغشتی و خو هغه به د ورځې سبق وي او د غرمې نه پس د شپې پورې به هغه خرګاډۍ چلوله سرکاري سکول کې سبق وي. څو ورځې پس مې یو بل خبر وکړه چې دلته ستاسو غالبا یو علاقه ده سبحان خوړ ورته وایي. اخبار کې مې خبر د نظره تیر شو د دې ځای یو ماشوم بورډ کې پوزیشن اغشتی و کباړ به یې راغونډو. ما دواړه بچي راغوښتل. ما ورته ویل څه کول غواړې؟ دواړو راته ووایي چې زه په دې ځای کې سبق ویل غواړم زه په دې ځای کې سبق ویل غواړم. د هغې خو مې پاک ورځ فیصله وکړه مې ځای بچې ته به دغه ځای کې سبق وایې ته به دې ځای کې وایې او مفت به یې وایې. خو سوچ مې دا وکړو چې د دې دوو خو په اخبار کې خبر راغی تاسې به ډېر نوري چې د هغې په اخبار کې خبر نه راغلی هغې سره به څه کوې. نو هغه وخت بیا فیصله مونږ وکړه چې د سرکاري سکولونو د بچو دپاره به مونږه ستوري د پښتونخوا پروګرام وکړو چې په هر بورډ کې کم لومبني 10 ماشومان پوزیشن هولډرز راځي د هغې دپاره تش یو ځل امداد نه د هغې دپاره مستقل تعاون او امداد چې انجینران شي ډاکټران شي په خپلو خپو ودرېږي او په دې معاشره کې چې کوم دي کامیابه خلک دې جوړ شي. دا نن چې مریم نواز کم لیپټاپ یې تقسیموي په پنجاب کې هغې نن تقسیموي شکر الحمدلله ما په 2011 کې تقسیمول په پښتنو